او دغه بهادر انسان حضرت ابوبکر صدیق وی ټیک نشم او د بیت الله مخکې مې اعلان وکړ چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله او حضور پاک علیه السلام په ما باندې غزارونه شو په نبی علیه السلام هم غزارونه شو وی داسې وینې شم حضرت ابوبکر راکوټې سړی نو لوی د خانداني سړی ډېر د عزت خاوندو په مکه مکرمه کې د اسلام نه مخکې وی داسې ووالم چې بېهوشه شو په بېهوشۍ کې یوړم کور ته یوړم وینې رانه بیږي وی هغه وینې رانه مور راته ناسته ده قوم راته ناست دی او هغوی چې څه دارو درمل دی هغه راله کوي چې حضرت ابوبکر صدیق څنګه او هغوی وله کله یو خوراک په خیال بیا وله پخه کړه او ټول قوم راغونډ شو او د ابو جهل خلاف اعلان وکړ چې زموږ د قوم سړی تاسو والي دی ابوبکر هم والي دی د خپل دین ستاسو خپل دین ولې مو واهه او که دې څه شو مړ شو بدل به موږ د ابو جهل نه ځکه زیات حرامیتوب ده کړی ټول قوم بلوه ټول قوم د ابوبکر نه راته و د قوم مشر او ډېر عزتمند انسان و قوم پې خپل اگر چې قوم کافرانو پې خفه و الوی وله پخ کړی خو چې کله هوش کې راغی که نه نو هغه قوم یو بل له مبارکباد ورکوي مبارک شي هوش کې راغی ټیک شو او وی الا شابه دا اوبه وڅښه دا حلوه وخوره ابوبکر صدیق په خولې ړومبی الفاظ راځي د محمد صلی الله علیه وسلم څه حال دی هغه راته ووایه ما ته دا غال ووایه ځکه چې په مونږ غزارونه شروع شو نو یوازې زه نه وم حضور پاک مو الله د هغه ال راته ووایه نو د قوم خلکو ورته ویې نیکبخته ستا دپاره مونږ لاړو ابوجهل لم دمکي ورکړه تم راوړلې ستا مې علاج وکړه او چې د چا د وجې نه ووالی شو نو هم د هغه نومالې وی چې تر څو ما ته دا پته نه لګېدلې چې حضور پاک څنګه دی قسم په خدای که د نوړی مې تېرېږي که دا الوه او دا خوراک مې د جبې له وررسېږي ما ته دا غال وایي نو د قوم خلک ترې لاړل دا بس وي چې د هغه د مخه وال خورې او هغه بیا هم یادې ته پوه شه هغه پوه شه نو مور ورته کېناسته مور خو سوال دی بچې شابه د الوه وخوره وی نه الوه به اله خورم چې ما ته د پیغمبر مبارک پته ولګي ځکه چې ما باندې غزارونه کېدل نو دغه وخت کې حضور پاک را سره موجود و چې هغه به هم زخمي شوي او که نه چې هغه به هم بېهوشه شوي او که نه د هغه الله ته ووایه مور ورته وی زه د چا نه د هغه تپوس وکړم وی د عمر خور د ام جمیل وی هغې نه تپوس وکړې نو مور یې هغې وخت کې لاړه ام جمیل پسې وی ام جمیل زما زوی دی او کافرو والې دی قوم والې دی او هغه پیغمبر مبارک ته متعلق د محمد متعلق تپوس کوي صلی الله علیه وسلم نو موږ ته خو پته نه لګي هغې ځان ناغرضه کړه وی څوک ابوبکر ده خو ابوبکر نه پېژنه مطلب یې ده چې هسې نه زما ته څه سازش جوړوي که څه چل ښیي ځکه دې وخت پورې د ابوبکر مور هم لا مسلمانه نه وه بیا مې ورېږه یاره ستا زوی دی چې ته دومره جاړې زه به لاړ شم وبه ګورم نو وبه یې ګورم نو راله ورسره را روانه شوه چې را روانه شو نو ابوبکر ورته وی ام جمیل وی د رسول الله مبارک څه حال دی نو هغې ورته اشاره وکړه وی دا مور چې دی ولاړه ده وی خیر دی ووایه راته وی رسول الله مبارک ټیک دی برابر دی نو مور ورته وی بچې اوس خو دې زړه مطمئن شو که نه اوس حلوه وخوره وی قسم په خدای چې په سترګو مې نه لیدلې نه خورم حلوه نو یو چته که ویغشت هغه زخمونو سره نو رسول الله مبارک لی بوته حضور پاک بدار ارقم کې نو چې ورننوته نو پیغمبر مبارک چې وجود ته وکتل چې ټول زخمی زخمی دی وینې ترې بهېدلې دي نو پیغمبر مبارک هم ورته وجړل حضرت ابوبکر هم وجړل او پیغمبر مبارک ته ورتر غاړه وته وی الله رسوله چې ته مې روغ رمټ ولیدې غمونه ټول ختم شو چې ته مې روغ رمټ ولیدې دردونه او زخمونه ټول لاړل جوړ شو ټیک ټاک شو ماشاءالله دا تکلیفونه تیر کړي صحابه هغه ابو بکر صدیق او هغه ابو ذر هغه ابو بکر صدیق کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلومبے نمبر میرٹ لسٹ کے جوڑ کڑے دے تا جنتیانو اول نمبر نم دا حضرت ابو بکر دے ابو بکر فی الجنہ اول نمبر نم میرٹ لسٹ کے اول نمبر نم و امت کے پلومبے نم ابو بکر فی الجنہ
او حضور پاک فرمایي چې په جنت کې به زما وزیر او په یو موقع رسول الله مبارک مسجد نبوي ته رادن نشو نو خي طرف ته حضرت ابوبکر دی او ګس طرف ته حضرت عمر دی نو دغسې یو د لاس نه ونیو نو داسې دا بل د لاس نه ونیوه او صحابو ته مخامخ شو څه فرمایي وی هاکذا نبعث یوم القیامت وی د قیامت پر ورځ به موږ د قبرونو نه دقسې پاسو الله اکبر چې څوک د قبر نه پاسي سخته ورځ ده اوهو ډېره سخته ورځ ده چې زه به د انسان په شکل یم او که زه به د حیوان په شکل یم زه به د انسان په شکل یم او که د سپي په شکل بیم او که د خنزیر په شکل بیم او که زه به په خپو ځم او که زه به په سر ځم او چې زه به دوزخ ته ځم او که زه به جنت ته ځم نو چې څوک د رسول الله مبارک د مټ لاندې روان شي ماشاءالله هاکذا نبعثو دې لاس باندې ابوبکر په دې لاس عمر وی دقسې به موږ د قبرونو نه پاسو یو طرف ته ابوبکر بل طرف ته عمر فاروق دومره لوی شخصیت دومره الله ته محبوب شخصیت دومره پیغمبر مبارک ته خوښ شخصیت یعنی مرض وفات کې چې رسول الله مبارک روته د اخیری تقریر و دې نه پسې بل تقریر هم نه دی کړی نو حضور پاک او فرمایل وی چې چا ما سره په دنیا کې ښه کړي دي ما ورله د هغه احسان بدل خلاص کړی دی په ما د چا احسان نشته هر چاله مې خپل بدل خلاص کړی دی سوا د یو کس نه چې د هغه احسان په ما اوسم پورې دی هغه له ما هغه احسان نه دی خلاص کړی هغه څوک دی هغه ابوبکر صدیق دی هغه له به د هغه د ښېګړې بدل الله پاک د قیامت په ورځ باندې ورکوي